او پرون چې دا کوم مولانا صاحب دیو شهید کړی دی مولانا خانزیب صاحب نو دی بالکل د امن سپینه جنډه ور سره روان تاسو میډیا نه ټول خبر یې سپینه جنډه ور سره د امن و روانو د امن د پاره خلکو ته پیغام ورکړ او دا د هغه خلکو نه دی د دې چې کوم پارټي او سیاسي تعلق هغه نه د حکومت سره ډیر زیات په دې شیونو کې شریک دي بلکې هغه د عدم تشدد د خپل او جدای او نظریه او فلسفه دا د هغه نظریه خلک دي نه دی بالکل د جنگ والا سره دینه دی وایي چې د اسلام د پاره مينو دي د اسلام د پاره هم دغه خلک جنگ نه کوي نو دغه شانتي خلک چې دغه نه د حکومت سره عہده شته نه د حکومت ذمہ دار دي نه د هغه طالبانو په حق کې دی چې دا کم دی ورته نمونه خپل یخي د فتنه الهندوستان او فتنه الخوارج دا مختلف خلک اولی جوړ کړي او بیا چې دنه په دغه نمونه کې خوده نو نه دا غو سره تعلق شته نه د حکومت سره تعلق شته نه مخکې هم ډېر شي خلک په باجوړ او په قبایلو چې دا کومه سیمه د پدې کې دي اشتلې دي او وجلې دي نو د دې خلکو خدای یو د سره تعلق نه ها کبل فرض او تقدیر دی وای چې را جدا فتنه الهندوستان دا نو دا فتنه الهندوستان خو زموږ باندې راخوا دی کنه په کار د چلته نه دا شزونه شروع کدی وای چې را جدا هغه خلک کوي چې دا کم خلک بدامني په دې ملک کې غواړي نو دغه سړی خدای امن د پاره روان د خو جنگ نه غوښتو کنه د سره چې کم خلک تاسو جنگ کوي تلار شي هغه ولا کنه دا به ګناه خلک اشتل په منځ کې کدا حکومت دا کار کوي هم بالکل ناجایز دي لکه دا مخکې ورځ د کراچۍ یو مشهور مدرسه ده د هغې مفتي صاحب دی هغې ویره چې دا ګوریلا جنګ دی او په دې کې چې دی نو که فوج نه داسې عام خلک چې دی نو مړه شي نو فوج به په دې باندې ګناهګار نه وي دیت به ورکوي نه چې فوج به اول ډېر خبرو ټولو دغه کوي تحقیق به کوي چې آیا دا پلانکې سړی دا مجرم دی که نه دی مجرم نو که دا مجرم وي خو بیا خو مړه که بیا خو د ملک دشمن دی بیا خو د هغې مونږ هم قایل یو چې کوم سړی بدامني راولي کوم سړی د معاشرې او د ملک امن خرابوي د هغې خلاف خو مونږ هم خو چې یو سړی په دې سیس کې تاسو سره په دې جنگ کې شریک نه دی او هغه معین سړی دی نو هغه بیا ولې وجل کېږي نو په دې ملک او په دې معاشره او خاص کر زموږ په پښتونخوا او پښتون بیلټ کې د دې د امن لپاره چې د کوششونه چې تاسو موږ تاسو زموږ هدف پوره کولای شو موږ